دارنګ د فتح مکې په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریشو مسلمان شو. د اسلام واقعه هم ډیره عجیبه ده. سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار او ډیر زیات وخیار و. خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې، ښکلې خبرې به یې کولې، د عقل خبرې به یې کولې. دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و. د قریشو خطیب ډېر وخیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و. د فتح د صلح حدیبیې په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبي علیه السلام خواله، د نبي علیه السلام سره یې لیکل کول د صلح حدیبیې په موقع باندې. نو چې کله نبي علیه السلام دی ولید که نه، نو صحابه کرامو ته یې وفرمایل وی ستاسو معامله اوس اسانه شوه، ستاسو معامله اوس څه شوله؟ اسانه شوه. ځکه سهیل ابن عمر راغی، دا وخیار سړی دی، دی په خبره باندې پوهېږي، دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي. نو دی چې راغی دا ډېر وخیار دی، ستاسو معامله اسانه شوه. نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه السلام خواله راولېږو، وی د دغې پیغمبر نه ماله ته پناه واخله. دا زوی مسلمان شوی عبدالله، وی ته د دغې پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي. عبدالله چې راغی نو نبي علیه السلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي. نبی علیه السلام وفرمایل وی ما دله پناه ورکړې ده، ما ورته پناه ورکړې ده، ده ته ما پناه ورکړه. او بیا صحابه کرامو ته یې وفرمایل هلکه ګورې سهیل ابن عمر ته به تاسو په ناکاره نظر سره نه ګورئ، ده ته به بد نه ګورئ، ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی، هغه ډېر عقلمند سړی دی، هغه ډېر زر خبره نوټ کوي، هغه ته به بد نه ګورئ. او د ده د عقل به انشاءالله د یو ځل د اسلام لراولي، یو ځل به د اسلام لراولي. خیر دی که اوس مسلمان شوی نه دی. دی په دغه موقع باندې مسلمان نه شو، دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو. نبی علیه السلام د خانه کعبې سره خوا کې په غولي کې ناستو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاسه نیولی دی او د نبی علیه السلام خدمت ته یې راوستو. د الله پاکه پیغمبره دا زما پلار دی او مسلمانېږي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل هلا ترکت الشیخ فی بیتی، دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرېښوده؟ دومره تکلیف دې ورله ورکړو چې د لاسه دې نیولی دی او زما خواله دې راوستو، کور کې به دې پرېښی و، زه به د ده خواله درغلی وم او دی به مسلمان شوی و. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک، دی ډېر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تلی وې. زما پلار دی، بوډا دی، خو مسلمانېږي، نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي. نبی علیه السلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویله او مسلمان شو. چې کله مسلمان شو نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د پلار بالکل بوډا ویښته یې سپین شوي وو، ږیره یې سپینه شوې وه، مخ یې هم چورړي شوی و، بالکل بوډا و. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای ابو قحافه په دې ویښتو باندې، په دې ږیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه. نبی علیه السلام به نکریزه خوښوله، په دې ویښتو باندې نکریزه لګوه، خو توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ، توره نکریزه پې چېرته
ونه لګئ ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي بل رنګ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنګ ورکول دا جایزو نه دي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه مبارکي ورکړه وی ابوبکر مبارک شه هغه پلار دې مسلمان شو پلار دې مسلمان شو مبارک شه ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبره زما دې په هغې ذات باندې قسم چې کوم ذات ته رښتینی پیغمبر را لېږلی مونږ ته یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډیر زیات خوشاله یم ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې زما زړه ته سکون راورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو که نه خو د الله پاکه پیغمبره وی کو چرته ابو طالب مسلمان شوی وی ستا تره که نه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوی وم کو چرته ستا تره ابو طالب مسلمان شوی که نه زه به په هغې باندې د دې نه زیات خوشحاله شوی وم ولې زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تره ابو طالب چې مسلمان شوی په هغې به ستا سترګې یخې شوې په هغې به ته خوشحاله شوی ستا زړه ته به سکون راغلی و د الله پاکه پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خپلې خوشحالۍ نه نو د فتح مکې نه وروسته بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پلار هم څه شو مسلمان شو ابو قحافه د هغه د ابوبکر پلار دی چې کله دی د نبي علیه السلام سره ته هجرت یې کو که نه نو نونو ته وی ابوبکر درته څه پرېښي دی که نه وږي نهار یې پرېښودلې څه یې درته پرېښي که نه دي پرېښي وي ما ته خو ښکاري چې هر څه به یې د ځان سره وړي نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانو داسې وکړو چې په هغې دري کې داسې کاڼي خواره کړه واړه واړه کاڼي د پاسه یې پې کپړه واچوله دی په سترګو ړوندو داسې نو د ده لاس یې پې ووی پلاره ډېر شي اشرفۍ راته یې دې پرېښي وګوره ورته هغه پیسې نه وي هغه داسې واړه واړه کاڼي دغه مطلب دا چې دی ورته چې ته څه پیسې میسې پرېښسته دغه ته پرېښي دي نو دی په دغه ټایم کې مسلمان نه وروسته بیا په فتح مکه کې څه شو مسلمان شو دارنګ د فتح مکې په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریشو مسلمان شو د اسلام واقعه هم ډېره عجیبه ده سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار او دی ډېر زیات هوښیار و خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې ښکلې خبرې به یې کولې د عقل خبرې به یې کولې دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و د قریشو خطیب ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و د فتح د صلح حدیبی په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبی علیه السلام خواله د نبی علیه السلام سره یې لیکل کول د صلح حدیبی په موقع باندې نو چې کله نبی علیه السلام دی ولید که نه نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ستاسو معامله اوس اسانه شوه ستاسو معامله اوس څه شوله اسانه شوه ځکه سهیل ابن عمر راغی دا هوښیار سړی دی دی په خبره باندې پوهېږي دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي نو دی چې راغی دا ډېر هوښیار دی ستاسو معامله اسانه شوه نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راولېږو وی د دغې پیغمبر نه ماله ته پناه واخله دا زوی مسلمان شوی عبدالله وی ته د دغې پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي عبدالله چې راغی نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ما دل فنا ورکړی ده ورته فنا ورکړی ده دته ما فنا ورکړه او بیا صحابه کرامو ته او فرمایل الکه ګوره سهیل ابن عمر ته تاسو په ناکار نظر سره نه ګورئ دته بد نه ګورئ ځکه هغه ډیر هوښیار سړی دی هغه ډیر عقلمند سړی دی هغه ډیر زر خبره نوٹ کوي هغه ته بد نه ګورئ او د عقل به ان شاء الله د یو ځل د اسلام لراولي یو ځل به د اسلام لراولي خیر د کوس مسلمان شوی نه دی د په دغه موقع باندې مسلمان نشو د بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو غزوه حنین کې بیا مسلمان شو په دغه موقع کې مسلمان نشو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه فنا غوښتله بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو یو ځل د عمر رضی الله تعالی دور خلافت هغه امیر المؤمنین نو خلک ورسره میلاویدو په ورځ باندې ګڼ ډیر خلک ورته په دروازه کې ولاړو نو د مکی لوی سرداران هم ولاړو دا سهیل ابن عمر په خپلم ولاړو او دا رنګي صہیب رضی الله تعالی بلال رضی الله تعالی دا غریب صحابه کرام هم ولاړو دیم ولاړو نو عمر رضی الله تعالی د دن خپل نوکر رولیګو وی بلال او صہیب او دغه شانت نور کم بدری صحابه کرام چې دی هغه ته و چې دن ناراضه دنه ملاقات لا راشه نو صہیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دن نه وتل کنه نو ابو سفیان رضی الله تعالی په ور کې ولاړ دی مسلمان شه خو په دروازه کې ولاړ او دا سهیل ابن عمر ولاړو نور قریشم سرداران ولاړو دی ابو سفیان رضی الله عنه یو خبر او کړه وی د خصوصا ډیر عجیب غونته منظر نه ما عجیب غونته کاری نه ما هغه صہیب او بلال او کم چې غلامان دي هغه دن نکړې شو او د مکی سرداران چې هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي دا عجیب غونته کی خبره ده نو دې سهیل ابن عمر ته خبر وکړه وی اے ابو سفیان اے د مکی سردارانو وره یو خبره زه چې تاسو ته ګورم تاسو په دې مخ باندې ډیره غوسه دی ما ته پته ده چې تاسو غوسه ولاړ یې چې دا عمر څه کوي غریب صحابه مخکې کې سرداران پریدي وی زه تاسو په دې مخ باندې یو غوسه ما تخکاری اینما خو یو خبره واورئ د دین اسلام دعوت په ما باندې پیښو په تاسو هم پیښو په دې غریب صحابه کرام هم څه شو پیښو د دین اسلام دعوت مونږ ټول ته پیښ کړی شو نو دې خلکو ورمنډ کړ دوی اسلام راوړو ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټي واله مونږ هغه دعوت رد کو مونږ جګړې شروع کړې او دې غریب صحابه کرام څه وکړل داري کې هغه دعوت قبول کو وی قسم په الله کم شرافت چې دغه صحابه کرام ته نصیب شوه ده کنه هغه نه مونږ محروم پاتې شو یو مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړو دوی قبول کړي دوی د نبی رسول سلام په مرګتیا کې جنگ دي مونږ د نبی رسول سلام خلاف جنگ دیلیو مونږ د نبی رسول سلام خلاف جنگ دیلیو نو دې څه خبره ده چې تاسو په دې باندې خپه کېږئ ما ها دغه شرافت مونږ نه دغه مونږ محروم پاتې شو یو طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کو څنګه به حاصلو چې مونږ د الله په لار کې jihad وکړو بس د الله په لار کې jihad وکړو شهیدان شو دا خبره وکړه او د دغه کې زین روان شو خپل تقریر چې ختم کو د دغه زین روان شو وی قسم په الله زه خو د الله په لار کې jihad کوم تر هغه پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه روان شو سره د خپل اهل او عیال او jihad له اوتو بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې د شهید شو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی په جنگ یرموک کې شهید شو او چې کله د اسلام راوړنم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وکړه وی دا الله پاک پیغمبر څومره مال چې می د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولې اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو
څومره مال چې مې ستا خلاف لګولی د هغې دوجن به اوس ستا په ملګرتیا کې لګومه او څومره جنګونه مې چې ستا خلاف کړي د هغې دوجن به اوس ستا په ملګرتیا کې کومه نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ باندې بیا څه شو فتح مکه په ورځ باندې دی هم مسلمان شو دارنګې د ابولهب دوه زامن عتبه او معتب دا د ابولهب زامنو هغه تر د نبی علیه السلام چې د نبی اسلام ډېر سخت دشمن ابولهب د هغه دوه زامنو عتبه او معتب دا دواړه کافرو نو چې کله مکه فتح شو که نه نو نبی علیه السلام د عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو وی عباس هغه دوه ورېرونه دي نه اینمه عتبه او معتب دواړه نه اینمه چېرته د ابولهب هغه زامن هغه چېرته ما ته په سترګو باندې ښکاره نه شو نو عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی وراره هغه به هم چېرته د قریشو سره پټ شوي نو قریش چېرته پټ شوي دي چې دوی به ورسره هم پټ شوي نو نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل ترو دا دواړه مال را پیدا که دا خپل ورېرونه مال را پیدا که کو هر چېرته یې مال یې راوله عباس رضی الله تعالی پسې ګرځېدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابولهب دا دواړه زامن یې پیدا کړو چې پیدا کړو وی ورېرونه راځئ چې زه تاسو د خپل بل وراره سره میله وکړم هغه محمد زما وراره دی صلی الله علیه وسلم هغه تاسو دواړه غواړئ راځئ تاسو دوی چې دواړه رالو او د نبی علیه السلام مخې ته څنګ کېناستو کلمه یې وویله وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی علیه السلام ورته کلمه وویله او دوی کلمه وویله بیا نبی علیه السلام دا یو په یو لاس کې ونیوه او دا بل په بل لاس کې ونیوه داسې د لاسونو نه یې ونیول او د خانه کعبې د دروازې دا درشل نه ده ملتزم چې ورته ویلی شي نو نبی علیه السلام دوی دواړه د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې له لاړ د درشل له ملتزم له او دې سره دغه شانتې لاسونو د دوی هم کېښود او د خپل لاسونه هم په دغې درشل داسې کېښودل نبی علیه السلام او دعاګانې وغوښتې ډېرې اوږدې دعاګانې د دوی دپاره وغوښتې او چې دعاګانې وغوښتې که نه او د هغې ځای نه څنګ را روان شو نو چې عباس رضی الله تعالی د نبی اسلام د مخ مبارک ته وکتل نو نبی اسلام داسې مسکې کېدو سخت خوشحاله په دې مخ باندې سم خوشحالي و د نبی علیه السلام نو عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی محمد ورارو صلی الله علیه وسلم په دې مخ ته ډېره خوشحالي وینمه الله دې ټول عمر داسې خوشحاله لره څه وجه ده چې دومره خوشحالېږي نه نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل عباسه ما الله ته درخواست وکړو چې الله ما له د ابولهب هغه دوه زامن خو راکړه که نه عتبه او معتب خو راله راکړه که نه الله وی الله تبارک وتعالی زما هغه دعا قبوله کړه چې د الله پاک پیغمبره دغه دواړه مې تا ته هبه کړو دا مې تاله درکړو وی الله زما هغه دعا قبوله کړه او راله مسلمانان شو خوشحالېږم ځکه چې د ابولهب دوه زامن مسلمانان شو نو د فتح مکې په ورځ باندې بیا دوی دواړه څه شو مسلمانان شو بهرحال داسې ډېر کسان د فتح مکې په ورځ باندې راتلو یو به راتو او مسلمانېده به هغه کسان هم راله مسلمانان شو چې کوم د نبی علیه السلام د سر دشمنان لکه د عکرمه رضی الله تعالی واقع مې درته د ابولهب چې کوم زوی و داغه واقع مې درته په تېره جمعه باندې بیان کړی و چې هغه هم راغی او بیا څه شو مسلمان شو ځکه الله تبارک وتعالی ورته فرمایلي و که نه اذا جاء نصر الله والفتح چې کله فتح راشي که نه نو ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا خلق به په دین اسلام کې بیا څه داخلېږي ډلې داخلېږي نو هغه خلک چې د نبی علیه السلام د سر دشمنانو هغه هم راتله او په دین اسلام کې بیا داخلېدل او ننوتل چې کله نبی علیه السلام عمرې له تو کافرو د لار نه واپس کوي ته عمرې له نشي راتلی
الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مکی مشرکینو شرایط لیکلو او یو کاغذ ولیکل شو په هغې باندې دا معاهده ولیکل شو په هغې کې کافرو ډېر سخت سخت شرایط نبي علیه الصلاة وسلام ته ایښي وو یو شرط په هغې کې دا و که ستاسو نه څوک مرتد شو نعوذ بالله د اسلام نه واپس شو مکې ته واپس راغی موږ به یې تاسو له نه درکو خو که په مکه کې څوک مسلمان شو مدینې منورې ته درغی نو تاسو به یې د ځان سره نه پرېږدئ موږ ته به یې واپس حواله کوئ دا شرط سره نبی علیه السلام منلی و یو شرط پکې دا و چې څه کال تاسو عمره نشئ کولی تاسو به واپس مدینې منورې ته ځئ کال له به راځئ ځان سره به اسلحې نه راوړئ صرف 3 ورځې په مکه کې تېروئ بیا به واپس ځئ ډیر عجیبه عجیبه سخت شرایط نبی علیه الصلاة والسلام ته ایښي خو نبی علیه الصلاة والسلام سره هغه شرایط منلي وو په هغې کې یو شرط دا و چې مکه مکرمه کې نورې قبیلې هم د قریشو نه علاوه پاتې کېږي چې هغې ته بنو خزاعه او بنو بکر ویلی شي د دې دوو قبیلو به ټول عمر د یو بل سره جګړې وي د بنو خزاعه او د بنو بکر ټول عمر به د دوی د یو بل سره جګړې ژوند داسې تېرېدو نو په هغې کې معاهده کې دا ولیکلی شو چې دې قبیلو ته اختیار دی چې دوی د هر چا سره ملګري کېږي ملګري دي شي هر طرف ته چې کېږي نو بنو بکر قبیله چې وه هغې قریش غوره کړه وایي موږ د کفارو سره کېږو او بنو خزاعه چې وو نو هغې نبي علیه السلام غوره کړه وایي موږ د دوی ملګرتیا کوو نو په دې معاهده کې دا ولیکلی شو چې دوی به هم د یو بل سره جګړې نه کوي دا بنو خزاعه بنو بکر به هم د یو بل سره جګړې نه کوي خو که چېرته دوی د یو بل سره جګړه کوله نو موږ به د دوی ملګرتیا نه کوو د بلې ډلې په خلاف باندې یعنې د بنو بکر ملګري قریش دي نو قریش به د بنو بکر ملګرتیا نه کوي او بنو خزاعه ملګري د نبی علیه السلام دي نو نبی علیه السلام به د بنو خزاعه ملګرتیا نه کوي په مخالفت د بنو بکر باندې یعنی د دوی امداد به نه کو دا معاهده وشوله وخت تېرېدو دوی هم جګړه نه کوله ارام سره ژوند تېرو دې بنو بکر داسې کار وکړو چې د شپې په بنو خزاعه باندې حمله وکړه هغې د ځان نه خبر هم نه دوی پې حمله وکړه هغې د یوې چینې د یو کوی په غاړه باندې وده او داسې حمله یې پې وکړه چې ډېر شی پکې ووجل هغوی ترې وتښتېدل حتی تر دې پورې چې بیت الله شریف ته ننوتل هلته یې پرېنښودل بیا یو سړی بودیل تېنمو د هغه کور ته ورغله هلته یې قتل کړو نه یې پرېښودل او د دې بنو بکر مرګتیا قریشو وکړله حالانکې معاهده کې دا و چې د دوی مرګتیا به نه کوئ خو قریشو د هغې وعدې خلاف ورزي وکړه او د بنو بکر مرګتیا وکړه په بنو خزاعه حمله وکړه او د هغوی نه ډېر شي کسان قتل کړو د دوی خو مطلب دا چې نبی علیه السلام مدینه منوره کې د هغه څه خبرېږي چې سار شو نو کار خو ورته خپل یاد و چې مونږ خو غلطي وکړه مونږ خو د نبی علیه السلام سره دا لیکل کړي دي چې مونږ به د دوی مرګتیا نه کوو د دوی په جنګونو کې او مونږ خو د خپلو ملګرو مرګتیا وکړه د نبی علیه السلام د ملګرو په خلاف باندې دا خو مونږ غلطي وکړه دا خو مونږ نه غلطي وشوله چې سحر شو نو عمر ابن سالم د دې بنو خزاعه کې یو تن و هغه د دې ځای نه روان شو مدینې منورې ته لاړ او چې مدینې منورې ته لاړ که نه نو مسجد نبوي ته چې څنګه ورسېدو نو نبی علیه الصلاة والسلام یې په شعرونو کې خبر کو شعرونه یې ورته شروع کړو
او په شعرونو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اشعارو کې دا خبره وکړه چې په موږ باندې بنو بکر حمله کړې ده او قریشو یې مرګتیا کړې ده او حالانکه تاسو سره لیکل دا کړي چې د دوی به امداد نه کوي تعاون به نه کوي هغې د خپلې وعدې خلاف ورزي کړي موږ راغلي یو موږ ستا ملګري اوس به ته زموږ امداد کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا وویل چې اوس به ته زموږ ملګرتیا کوي ته به زموږ امداد کوي ځکه موږ ستا ملګرتیا غوره کړې ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د مشرانو خبرې را یادې کړې چې ستا مشرانو په موږ باندې ننګ کړی دی او موږ تا سره چېرته بد شکني نه ده کړې عهد شکني ستا سره موږ نه ده کړې ستا ټول عمر موږ تابعدار پاتې شوي یو اشعارو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې وکړلو چې یو تن روان کو قائل یو قاصد روان کو او قاصد ته وویلو ویلاړ شه او قریشو ته دا درې خبرې وکړه قریشو ته دا ووایه چې تاسو د خپلې معاهدې خلاف ورزي کړې ده اوس په دې دریو خبرو کې یوه اختیار کوي یا خو داسې وکئ د خزاعه قبیلې چې کم کسان تاسو وجلي د هغې دیت ورکئ زمونږ د ملګرو کم کسان چې تاسو قتل کړي د هغې څه ورکئ دیت ورکئ خبره به خلاصه شي دویم دا چې د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کئ بنو بکر سره تاسو ملګرتیا ده او د هغې په مرګتیا کې تاسو بنو خزاعه وجلي دي نو د هغې سره خپل مرګتیا څه کوئ ختمه کوي دویمه خبره دا ده او درېیمه خبره دا ده چې په حدیبیه کې کومه معاهده لیکلې شوې ده یا هغه ختمه کوي فسخه یې کوي په دې دریو خبرو کې یې وکئ یا د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکئ یا د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کوي یا مې چې ستاسو سره د جنګ بندۍ کومه معاهده او کوم شرایط لیکلي ووایه چې هغه موږ نه منو هغه فسخه کوي دې دریو خبرو کې وکړئ قاصد چې دی قریشو ته دا خبره وکړه قریشو ورته ویل په دې دریو واړو کې یو هم نه منو په دې دریو واړو کې مونږ یو هم نه منو او ووایه خپل پیغمبر ته چې څه کوي ودې کړي چې دا یې وویلو قاصد روان شو چې قاصد مدینې منورې ته روان شو دلته کې دوی وویل چې یاره دا خو مونږ غلطي وکړه ځکه چې هغه زور خو یې مات شوی و که نه هغه زور یې مات شوی و ځکه غټ غټ خلک مسلمان شوی خالد بن ولید غونته سړی مسلمان شوی مدینې منورې ته تللی و عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه غونته کې سړی مسلمان شوی عمر ابن عاص غونته سړی مسلمان شوی غټ غټ خلک مسلمان شوی و د دوی هغه زور خو مات شوی و چې سوچ یې وکړه یاره زموږ خو اوس هغه زور هم نشته دی او موږ خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د وعدې خلاف ورزي وکړه دا به اوس څه کېږي ستومانه شو خپېمانه شو ابو سفیان ته وویل هله شا به زر ځان مدینې منورې ته ورسوه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ووایه چې د حدیبیې کومه معاهده ده زه د هغې تجدید له راغلی یم اخو مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نوي کړو زر ورشه ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو نو لومبی د خپلې لور کره لاړ ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یوه لور په نبی علیه السلام واده وه په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نو دی چې مدینې منورې ته څنګه ورغی که نه نو ډایرکټ د خپلې لور کره لاړ چې د خپلې لور کره لاړ او لور یې ورته ډېره زیاته خوشحاله شوه ځکه خپل پلار یې ډېره مدفس ولیدو ډېره مدفس یې ولیدو ابو سفیان او پلار یې ډېر لوی سړی و د مکې مکرمې سردار و څه وړوکی سړی خو ونه که نه نو دا خپل پلار ته پاسېده پلار یې ځان ته رانږدې کړه دی ښکل کړه دی دا پلار په تندي ښکل کو خو چې کله سلام کلام وشو
نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت و چې په هغې باندې کېناستو نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی ته وفرمیل وی بابا لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه نو هغه داسې لږ اوچت شو نو هغې ته هغه پوزکی راغونډ کړو هغه بستره یې ترې راغونډه کړه چې راغونډه کړه بابا اوس کېنه نو هغه ورته وی لورې زه کېناستمه په پوزه کې نو هغه دې رانه راغونډ کو نو دا دې رانه ولې راغونډ کو دا پوزکی زما مناسب نه دی او که زه د دې پوزکي مناسب نه یم دا پوزکی زما مناسب نه دی زه د پلار یم او دا پوزکی لږ خیرن دی خراب دی نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزکي کښېنم نو ځکه دې راغونډ کو خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده خو که زه د دې پوزکي مناسب نه یم یعنی زما دومره قدر نشته دی چې زه په دې پوزکي کښېنم نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل وی بابا خبره داسې نه ده خبره داسې نه ده بلکې دا هغه پوزکی دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او پاسي دا د هغه د ملاستې ځای دی دا د دواړو جهانو د سردار پوزکی دی بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی پلار مې ټیک ده ډېر راته ګرانې خو مشرکي او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی دا پوزکی مې ځکه راغونډ کړو پلار یې ورته وویلو وی لورې تاسو ستاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي او لورې چې زما نه جدا شوي یې نو داسې شوي چې لکه لاره د نه ورکه شوې ده زمانه چې کله جدا شوي که نه نو په شر کې مبتلا شوي نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل وی بابا چې ستا نه جدا شوي ما په شر کې نه یم مبتلا شوي بلکې د کفر د تیارو نه راوتې ما او د اسلام په رڼا کې داخله شوي ما د اسلام په رڼا کې داخله شویم بیا ورته وی بابا یو تپوس درنه وکړمه ابو سفیان ورته وی وکړه وی ته خو ډېر زیات هوښیار سړی که نه وی هاو وی د مکې مکرمې سردار یې که نه ډېر خلک درته کیني او پاسي ستا په خبرو باندې عمل کوي که نه لوی د مکې سردار یې که ډېر هوښیار سړی وی او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سر ټیټوي د دومره سردارۍ سره ګټو لوټو ته سر ټیټوي بوتانو ته سجدې کوي نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټایم کې چېرته لاړ شي ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غصې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی او نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو د حدیبې مقام کې چې کومه صلح زمونږ شوې وه د هغې تجدید دپاره راغلی ما نبی علیه الصلاة والسلام ورته هېڅ هم ونه ویل نه ورته ښه وویله نه ورته نه وویلو خاموشه پاتې شو نبی علیه السلام دې ناستو د دغې ځای را پاڅېد چې پاڅېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ورغی وی دا ډېر خاص ملګری دی کیدای شي دی زما سفارش وکړي ابوبکر رضی الله تعالی عنه له ورغی وی ابوبکره زه راغلی یم ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبې کومه صلح زمونږ شوي وه کوم شرایط لیکلي شوي چې هغه راسره دوباره نبي علیه السلام ومني موږ مات کړي دي خو اوس دوباره راغلی یم چې بیا یې د سره تازه کو دا معاهده ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمایل زه دا کار نشم کولی دی د هغې ځای راپاڅېدو لا عمر رضی الله تعالی عنه وی کیدای شي دی زما سره دا خبره ومني وی عمره دې له راغلی ما چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه که
عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زه ستا دپاره لاړ شم او نبي علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړم. عمر رضی الله ډېر غوسناک سړی و که نه. وی زه لاړ شم او ستا سفارش نبي علیه الصلاة والسلام ته وکړم. وی قسم په الله کو نبي علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل، زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم. توره یې راویستله، وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ما ته وایي چې نبي علیه السلام ته زما سفارش وکړه. دی خو د هغې ځای نه ورټلی شو، لاړ علي رضی الله تعالی عنه لره. وی علي تا ته پته ده چې زه او ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو، یو بل ته ډېر زیات نږدې یو. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی څه وکړم؟ وی داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما سفارش وکړه، زما سفارش ورته وکړه چې دا حدیبي دا کومه معاهده چې مونږ کړې ده چې دا راسره نبي علیه السلام دوباره ومني. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی زما د الله په ذات باندې قسمي نبي علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې یو فیصله کړې ده، د دې په باره کې نبي علیه السلام څه کړې ده؟ یو فیصله کړې ده. اوس د چا مجال هم نشته چې نبي علیه الصلاة والسلام ته د هغې خلاف خبره وکړي. زه دا نشم کولی. نبی علیہ السلام خپل فیصله کړي، زه به څنګه ورځم نبی علیہ الصلاة والسلام لره. ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی ته مخاطب شو، وی ای بنت محمد، ای د محمد لوري. فاطمه رضی الله تعالی هم ناسته وه، حسن رضی الله تعالی سره هم ناستو او علي رضی الله تعالی هم ناستو. نو دوی ای د محمد لوري صلی الله علیه وسلم، وی ته خپل پلار ته سفارش وکړه که نه، او که وی ته ورته نه کوې که نه نو ستا خوا ته چې دا کوم ماشوم ناست دی، دا حسنه دا کوم ماشوم چې ناست دی، وی ده ته ووایه چې لاړ شه مسجد نبوي کې دا چغه ووخه چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. د حسن ته ووایه چې دی مسجد نبوي ته لاړ شه، په مسجد نبوي کې کومه چغه ووایي چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. وی یقین وکړه چې د ده په اواز سره به تمامو قریشو ته حفاظت نصیب شي، محفوظ بشي تمام سرداران. فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل وی دا خو ماشوم دی، پناه ورکول خو د غټو کار دی، دا خو وړوکی دی، دی به څه پناه ورکړي. وی دویمه خبره دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خلاف کې به دی راپاسي او یو تن ته به پناه ورکوي. زما بابا به یو فیصله کړي او د هغه نوسې به راپاسي او د هغې خلاف به وایي چې ما پناه ورکړې ده. نه نه دا مونږ نشو کولی. ابو سفیان علي رضی الله تعالی ته متوجه شو، علي دا معلومیږي دا چې دا خبره ډیره سخته شوې ده، دا خبره ډیره سخته شوې ده، ځکه زما سفارش ته هېڅوک هم تیارو نه دي. خو داسې راته څه چل وښیه چې اوس د مدینې منورې نه خو نامراده لا نه شم که نه، د مکې کې به خلکو ته څنګه مخه ښیمه چې زه هسې رالمه، څه طریقه خو راته وښیه که نه. نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی داسې وکړه که نه، زه درته یو چل ښیم که ودې کړو نو ښه به ستا دپاره کیدای شي فایدهمن وي. څو وی جومات ته لاړ شه مسجد نبوي ته او هلته په تیزه دا خبره وکړه چې زه دې دپاره راغلی یم چې د حدیبې د صلح تجدید وکړم، د صلح حدیبې تجدید دپاره راغلی یم او د هغې د استحکام دپاره راغلی یم او د صلح چې کوم موده ده د هغې د زیادت دپاره راغلی یم چې هغه موده دې نور هم زیاته شي. وی دا چغه ووخه او بیا ځه. ابو سفیان راغی مسجد نبوي ته، نبی علیه السلام هم ناست دی، صحابه کرام هم ناست دي. په چغه دا اواز وکړو وی زه مکې نه دې دپاره راغلی یم چې د صلح حدیبیه دې بحال پاتې شي، هغه شرایط دې بحال پاتې شي. دا خبره یې وکړه او د مسجد نبوي نه روان شو مکې مکرمې ته لاړ. چې کله مکې مکرمې ته لاړو هلته ترېنه خلک تپوس وکړ ابو سفیانه څه دې راوړو؟ مسجد نبوي ته لاړم او اواز مې وکړو چې زه د صلح حدیبي د تجدید دپاره راغلی.
نو هغوی ورته وایي ستا دا اعلان نبي علیه السلام قبول کو څه ښه نه یې درته وکړه ده وی نه وی نه یې درته ښه کړې نه نه وی نه وی دا درته چا ویلي وی دا راته علي داسې ووینو وی دومره غټ سرداري او علي غونته سړي ته دوکه کړې د دې څه مطلب چې لاړې مسجد نبوي کې د اعلان وکړو چې زه د صلح حدیبیې د تجدید دپاره راغلی او را روان شوې نه درته ښه میلو شو نه درته نه میلو شو هسې رالي وی هسې لاړې او هسې رالي وغولېدلې دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی تاسو د جنگ سامان تیار کړئ ځان تیاروئ د جنگ سامانونه تیاروئ په مکه باندې حمله کوو خو داسې به وکئ چې ګورې څوک درنه خبر نشي دا خبر هم پټه ساتو مکې ته ګوره دا خبر ونه رسي چې نبی علیه السلام په مکه باندې څه کوي حمله کوي دا خبره پټه وساتئ په دغې ورځو کې د مکې مکرمې یوه ډمه وه غالبا چې د هغې سلمان و دا یوه ډمه وه دی به دا مجلسونه به یې کولو په حجرو کې به ګډېده او خلکو به پیسې چانګلې د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شو نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو نو دا په دغې ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له راله وی ای محمده صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه له بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژندله مشهوره ښځه وه وی څه له راغلي وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټولو ووجلو سردارانو په ما باندې پیسې چانګلې خو تا ټول مړه کړلو وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي نو وی څه له راغلې وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي مال څه پیسې میسې راکړي ما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل وی که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس دې د دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ له چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې د مکې نه یې څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه نو یو صحابي و د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی بدر په غزا کې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه نو هغه وله یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا د ښځې له یې ورکړو دا به د ځان سره ووسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي دا ښځه را روانه ده نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی راله جبري علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کم راز خبره و هغه مکې والو ته ورسېدله یو ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی دې درې صحابه کرامو ته اسونه ته وخیجه سنت او شابه هغه ښځه درنه ګورئ هغه خط مکې مکرمې ته ونه رسئ خط درنه مکې ته ونه رسئ دوی په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ نبی علیه السلام ورته وویل په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ
بس ښځه په اوښ باندې روانه وه دوی اسونو ته وختل را روان شو 3 واړه صحابه کرام او چې څنګه یې روضه خاح مقام ته راورسېده ښځه یې هم هلته لاندې کړه چې ویې رسوله بس اسونو نه راکوز شو د اوښ موارې وله ونیو اوښ یې ورله کېنه او ښځه یې ترې راکوزه کړه ښځې ته یې ویې خط راکړه خط راکړه ښځې ویې زما سره خط نشته دی وی خط در سره شته دی خط راکړه اوښې ورله ولټو د دې چې کوم سامان و هغه یې تار په تار کو خطو د ښځې چې کومې کپړې وي د هغې تالاشي واخیسته خط نشته دی اوس خط د سره میلاویږي نه ښځې ما سره څه شی نشته دی علي رضی الله تعالی ته وفرمیل وی زما پیغمبر چې څه وایي هغه رښتیا وایي زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي او هغه و چې د دې سره خط دی وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي کپړې به در نه وباسم کو ستا کپړې ایستل راشي په موږ که نه دا به در نه وباسم خو دا خط په راکئ موږ ته خط در سره شته دی خو ته ډېر و چې ما سره نشته دی خو زموږ پیغمبر ویلي چې دې سره خط یقینا موږ ولټو چېرته شته دی موږ خپل وس وکړو خط نشته دی خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و ستا سره خط موجود دی ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی نو دا کمڅۍ یې داسې اوچته کړه او د کمڅۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و د سټ سره د کمڅۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و داسې تعویض غونته یې جوړ کړی و دا خط نه دلته یې پټ کړی و چې پټ کړی کمڅۍ ته یې لاس کړو خط یې راویست ور یې ولکو چې ور یې وکړو هغې ته یې وسو ته ځه خط یې راواغستو نبي علیه الصلاة وسلام له یې راوړو چې راوړو نبي علیه الصلاة وسلام خط کوله وکړو ته پړاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاتب ابن ابي بلتع رضی الله تعالی دا صحابي وروغتو دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام څه غصه دي عمر رضی الله تعالی تور هرستری د نبی اسلام ته بار بار وی د الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د دې منافق دا سر وما دغه مونږ سره ډیره غټه دوکه وکړله ماته اجازه راکا چې دې منافق نه دا سر والزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي راووتو حاتب ابن ابي بلتع وی حاتب دا راته و چې دا کار دی ولې کړی دی هغه ورته د الله پاک پیغمبر زه خپل خبره کوم خو په ما باندې تلوار مه کوئ چې زه خپل خبره پوره کړم ما باندې تلوار مه کوئ نبی اسلام ووایه ته څه وایي وی د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی وی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هیڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هیڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپل ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبی علیه الصلاة وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیه الصلاة وسلام ته هسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغې ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی و ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل تا رښتیا ووایه تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه تا رښتیا ووایه تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر سرتی هم دا منافق دی نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک داسې سور شو او
عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل یا عمر تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالی څه فرمایلی چې پکې کوم صحابه کرام شریک شو تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې تاسو جنتیان یې دا جنتي صحابي دی او ته وایې چې زه ترې سر ومه دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو اوښکې روانې شوې په ژړا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډیر ښه پوهېږي ما غلطي وکړه د الله پاک پیغمبر زه پوه نه شوم نو دا یو واقع پکې داسې راغلی وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې د صرف هغه خط لیکلی داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نښان سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلی بیسس باندې نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه